یو بادشاہ او دا غلور و په خپل مالیار نه مالیار دا مالیار نو عاقل تنو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار راغوختي خوشاله ورځ ده چې دې بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضي او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتل چې کپلار مې راتلو نو دا عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار نه چې جواب راغی چې بادشاہ راضي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینو لو پاسه په خانه کې خو وړي ته تاو کړ ساري وره بادشاہ چې راغی ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه دی اور د بادشاہ دی عقل ته نه زمونږ د بادشاہ نو د خریتيان کې بادشاہ دی بادشاہ دی یو دیګ لاندې اور ولې نشته مول دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کې زو د دې دی ګوري کې خورم دې دیګ لاندې اور بادشاہ حکم اور تلاندې شو خاصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارث دی اوس به ختم شي ولځي بیا په بل چا یو خوري زلار چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه دیګ نه سر لري کباب شوی هغه چې څو وخت کې پسوځې دور راغلو نو چونکه عاشق صادق دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي هغه چې معشوقي کې نو له م په دیګ کې نو ستی خیر تاسو باندې نو چې چا لپاره جلوس وباسي او کې پټاخه خلاص چې خپل منډي ملي منډي ملي مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې ما ته وی چې په گورنمنت هاوس ورسو مالکه په آرام کې نه را پولیس ته گورنمنت هاوس ته نه پری ما ته وی چې جانیا تو ډرنه تیاری من ورزه چې ورزه په التغیس په ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو خرابو باس او چې اوس پېته په دولاسي هغه غبان سور تراوا چولو چې خراب دی ازمون مرګره دیم ډیر غټ چې غراب به شدا سي د چنده خوندې خپې اسمان ته وي او پینکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تخرق ہوگی بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزه د ذکر درته چې چې ډېرې مو هي ما د ایمان پرانا پیږي خبره د عقل وا چې زی پتی کې کینو نو ولې ټوب کوم چې چا کې نو لم بس پرې د چې پاغي ستی چاغه د دیګ نه سر لری کې نو لم بس پرې د چې پاغي ستی چاغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پښې اے عقلا وی غریب سره کله بادشاہ په لور نه مینه دینو په دیګ کې به ولي ورته خدای چې انجام دې مدار نو چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پښېمانی بجلیګر مولا چرا کارې کو نه کې بازایت پښېمانی هغه کار ولي کې چې بیا رستو پښېمان وړاندې نه لګ سوچ کا وکړه وړاندې نه لګ فکر کا وکړه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کا وکړه اتقوا مواضع التهم پیغمبر وی د تهمت د زینب ځان بچ ساتي استاد په ایمان وای چې تاسو په کابل کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دینه راتلې بایسکوپ ته چری بونه کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچی کړي کزم د ډمې سره ناس تولیدم والله کې یقینو کې چې د بد فعل نه دی وای بچی دې دمې سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب ځان بچ بلدا چې هر سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پختنه وکړي هر سر د دې قابل نه دی او نه هر خپل د دې قابل نه زمونږ د مردار ملک
ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رایه راکولی شي زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده ملام راوست ګوان لاړو ښځې نه یې واک راوړو یو پکې وکیل شو دوه ګوان شو ملا هغه وخت کې څه وایي ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانی د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه بس خبره خلاص وه ناوې دې کور ته راوسته سبا له بیماره شوه الله ډاکټر ته بوزه تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم دا تاسو کړې وه ښځو والا وویل تا کړې ښځه دې ورځ ته خو ګوټې که نه اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واغست یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمواري نه واغست دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه دوه سیره ټیپر راوړه ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه کړک پکې کولی شي او که دې کړتو کو دا ښځه در نه تښتي که نه که دې کړتو که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي ته ښځه په سړک کېنولی شي کېنولی شي ته بهی د کور بندوبست په ورته وړاندې بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري خواري نوکري سبا به دې ښځه بال بچ به کور دې وران شه څه به کوې نو دوه درې کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبول نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم زه به روژم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم زب حرامم نکو امنا دا مانا چې زب بیزار د چا زړم نه ازارو دل ازار بم نه امنا دا مانا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کو امنا دا مانا چې دا الله کوم نظام دی هغه پسې بزخ په ابلغ په منډه موا که وخت راغی زب جهادم کوم که وخت راغی زب په میدان کې سرم قربانو امنا دا نن امنا ټول ملک کړي امنا دا مانام دا چې دا ښځه چې زما کور تراله نو دا به یو بل قانون د خدای دې پاغه عمل کوي چې قرنا فی بیوتکنا
دا خزه به دې په کور کې کینولي نوکری به نه. نن ډېر خړوسانو ګورئ ښځې